أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. سورہ البقرہ آیات نمبر 63 اور 64. پدې آیاتونو کې الله تعالی د بنی اسرائیلو د وعدې د ماتولو ذکر کوي، بیان کوي چې یهود عهد شکن قوم دی چې دیو د الله لوزونه او د الله تعالی وعدې چې دنو ماتې کړلې. نو په دې آیاتونو کې الله تعالی بنی اسرائیل ته وایو چې تاسو د دې مشرانو نه چې دنو ما وعده غستی و او دا وعده به چې دنو ما په زور باندې چې دنو منو دی و چې غر می پیدا پاسه چې دنو اوچت کړی و او دی ویل چې مونږ منو اتوانا خو بیا سره لږه موده پس چې دنو د هغې نه بیا واوړې د لوځی چې دنو مات کو په تورات باندې عمل چې دنو ونه کو. دا معارف القرآن دسی ذکر کرلا چې کله موسی علیہ السلام ته په کوی تور کی کتاب تورات او تختې ملاو شي. نو موسی علیہ السلام خپل قوم ته راغی، بنی اسرائیل ته ویلا چې دا د الله تعالی کتاب دی، دا ونیسئ، د دې احکام ومنئ، په دې باندې چې دنو عمل وکړئ. نو بنی اسرائیل ویلا چې دا هو ګران احکام دي، ګران دي، او بل دره چې موږ ته دا پته نه لګي دا ته الله درکړی او که بل چا درکړی دی. الله دې موږ ته په خپله باندې ووایو چې دا کتاب موږ موسی علیه السلام له ورکړی دی. موسی علیه السلام بیا هغه اویا کسان بوتلله کوی تور ته، او هلته الله تعالی د موسی علیه السلام سره کلام وکړو، خبرې وکړې، او دا یې ورته وویل چې دا کتاب ما موسی علیه السلام له ورکړی دی. نو بني اسرائیل راله او خپل قوم ته وویل د اویا کسان چې او موږ د دې خبرې ګواهي ورکوو چې دا کتاب د الله تعالی کلام دی. خو یوه خبره پکې د ځان نه دا شامله کړله چې په دې باندې عمل کوئ څومره چې دنو طاقت او وس رسیږي، داسې پکې دا پکې د ځان نه چې دنو شامله کړله. نو دیو په دې تورات کې ورسره الله تعالی دا احکام ورکړو چې منځ به کوئ، زکات به ورکوئ، روجې به نیسئ، دا احکام. او د دیو دا احکام چې دنو سخو ځکه چې دیو چل ول کولو، نو الله تعالی په هغه احکام چې دنو هم سخت کړو. دیو تر جهاد حکم شوی و، دیو چې دنو جهاد ونه کو، نو الله تعالی بیا احکام هم چې دنو سخت کړه. نو بیا چې دیو ونه منودلو تورات او په تورات باندې عمل ونه کو، نو الله تعالی جبریل امین راولېږلو، او د الله تعالی په حکم سره جبریل پیدا د تور دا پهاړ نه دا غرو دای چې دنو دا په اوچت کو، دای په اوچت کو د ځمکې نه حقیقي طور باندې اوچت کو، او د پاسه په جنن دي راوستلو، او دیو ته ویل شو چې وس منئ کنه منئ. نو دیو سجده وکړله، سجده داسې وکړله چې په دې یو سترګه باندې سجده وکړه او په دې بل سترګه باندې دې غر ته چې دنو کتله چې دغه دې راولېږي په مونږ باندې او تباه کیږو. نو ویله ویا توانه مونږ چې دنو منو تابعداري کوو. خو یو څو ورځې چې دنو د تورات باندې عمل وکړو، بیا یې چې دنو هغه پرېښودلو. دیو دغلته وعده وکړه د الله سره، مضبوطه وعده چې مونږ د نن نه پس چې دنو بالکل تورات احکام به چې دنو منو. نو بیا یو څو ورځې بعد چې دنو هغه وعده چې دنو بیا ماته کړله.
نو بنی اسرائیل عهد شکن قوم دی چې د الله تعالی سره وعده کړلی او د الله تعالی وعده چې دینو ماتې کړلی او دی بنی اسرائیل ته وای په دې مدینه کې چې کوم اوسېږي چې ستاسو د مشرانو نه چې دینو دا ما مضبوط لوز اغسته و چې د پیغمبر به تابعداري کوي او د تورات به تابعداري کوي نو دغه شان دي کې دا لوز دا وعده چې دینو ستاسو سره هم ده چې ما اخرنه پیغمبر درولې غلو قران می درولې غلو نو وز د دې تابعداري چې دینو هغه وکيو نو دیو دا تابعداري چې دینو هم منکړه ښا نو په دې آیاتونو کې د دې واقعي تذکرہ ده چې دیو وعده چې دینو هغه ماته کړل و اذا اخذنا یاد کوي هغه وخت کله چې واغست مونږه میثاقکم مضبوط وعده تاسو نه میثاق څه ته وایي الوعد المؤکد مضبوط وعده ورفعنا او پورتم کو فوقکم الطور تاسو د پاسه غر د تور تفسیر قرطبی وایي چې عبد الله ابن عباس قول نقل کړی دی چې د تور نه مراد هغه غر دی چې په کم غر باندې الله تعالی د موسی علیه السلام سره خبرې کړې دای په دغه غر چې دنه اوچت کړی دی او تفسیر قرطبی د ضحاک نه د ابن عباس دا قول هم نقل کړی دی چې تور هغه غر ته وایي چې په هغې باندې سبزی و شینکې په هغې باندې شین غري دا ونې او بوټي په هغې باندې او چې په کم غر باندې چې دنو شینکې نه نو هغې ته تور نه ویلی کېږي بلکې هغې ته جبل ویلی کېږي هغه غر به چې دنو بیا جبلي او مجاهد دا و چې عام یو پهاړ و چې بني اسرائیل په کم ځای کې اوسېدله نو دا یو عام غر و هر غر ته چې دنو په سوریانۍ ژبه کې چې دنو هر غر ته چې دنو تور ویلی کېږي نو دا یو بل غر و نو صحیح دا ده چې دا کوی تور دا غر و ده دلته وایي مونږ ورپانا فوقکم الطور پورتم کو استاسو د پاسه غر د تور او دغه چې راوړل سوره اعراف هلته وایو وإذ نتقنا الجبل او مونږ پورته کو په تاسو د پاسه غرو نتق ویل کېږي د یخ نه چې دی نو رایستو ته وایو د ځمکې نه هم چې دی نو راپورته کو د پاسه او په دې کې د الله تعالی قدرت او طاقت ته هم اشاره ده چې الله تعالی یو مضبوط غر چې دی نو هغه که وغواړي هم د خپل ځای نه چې دی نو هغه پورته کولی شي فوقهم د پاسه د دیونه کأنهم ذلة گویا کې دا وریځ ده صاحبان دی د وریځې د پشان وظنوا او یقین وکړو دیو انه واقع بهم چې دا واقع کېدونکی دی را پرېوتونکی دی په دیو باندې او خذو او موږ ورته وویل چې ونیسئ ما هغه څه آتیناکم چې موږ درکو تاسو ته بقوت په طاقت سره واذکروا یاد کوئ ما هغه څه فیه چې په دې کې دي لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو بچ شئ تاسو تقوا والا شئ نو هلته په سورې اعراف کې دغه لفظ راغلی نتقنا چې موږ د یخ نه چې دی نو راپورته کو او دلته چې دی نو ورپانا پورتم کو فوقکم الطور ستاسو د پاسه غر د تور رفعه وایي اوچتولو ته نو په دې کې دې ته اشاره ده چې کم خلک د الله تعالی کتاب پرېږدي که نه په هغې باندې به نور مخلوق د پاسه کېږي نور مخلوق غر چې دی نو دا مخلوق دی که نه یا نور انسانان دي هغه په چې دی نو د پاسه چې دی نو راځي دا الله رسول څه وایي ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین الله تعالی د دې کتاب په ذریعه باندې قومونه اوچتیو بلندۍ ته رسیو عزت ول ورکیو او د دې کتاب په ذریعه باندې الله تعالی قومونه چې دی نو هغه ښکته کوي ذلیل کوي او رسوا کوي نو چې چا د الله تعالی کتاب شاته غورځولی نو هغه به څه یو هغه به ذلیل او رسوا به ګرځي نن د مسلمانانو دا حال ولیدی د الله تعالی کتاب او د الله احکام چې دی نو شاته غورځولي عبدالله بن مسعود وایي په دې آیات کې وایي دې ته م اشاره ده چې تاسو څنګه بني اسرائیلو ته دا ویلی شوي چې تورات مضبوط ونیسئ د دې په احکامو باندې عمل وکئ نو په دې کې دې امت ته چې دی دا هم اشاره ده
چې دا قرآن نه دا مضبوط راونیسئ، په دې باندې چې نو عمل وکړو. تش تلاوت نه ده چې دا به صرف پروت او تش تلاوت به کو. نبی علیہ السلام قرطبی دام نقل کړلی چې دا الله رسول فاسقان چاته ویلي؟ فاسقان وای هغه خلق دی چې صرف تش د قرآن تلاوت کوي او احکام باندې چې نو عمل نه کوي. دا تلاوت د پاره نه راغله، دا عمل د پاره راغله. او دلته چې موږ دا درس د قرآن کوو دا سره بل مقصد د پاره نه کوو، زموږ دغه مقصد دی چې موږ د دې مطابق چې نو عمل وکړو، د دې قرآن مطابق موږ چې نو عمل وکړو، خپل ژوند چې نو هغه تیر کړو. په دې کې زموږ لپاره کامیابی ده. او چې دا چا شاته وغورځو نو هغه په دنیا کې ذلیل او رسوایی، خپل معاشرت، خپل تمدن، خپل د کور ژوند د قرآن او سنت مطابق تیرول. په دې کې د انسان لپاره کامیابی ده. نن چې وګوره د مسلمانانو رسمونو او رواجونه یا د هندوانو د رسم په شانته کې دي او یا د انګریزیانو هغه طرز طریقې چې نو هغه اپناو کړلي. الله سویل رسول سویل هغه شاته غورځولي. دا ودونه ته وګوره کنه، دا ودونه په کومه طریقه کېږي؟ په دې ودونه کې چې کوم رسمونه دي، کوم ګډاګانې دي، کوم چې دنو میوزیک او غاني بجاني خلق لګیو او بے پردگی پکې کيو، بے حیايي پکې کيو. دا ټول د هندوانو چې دنو رسم دی. دلته راځه مونږ کوا او چې جمعات نه وته بیا دې څه خوخه داغه کوا. دې ته بندگی وي، توحید نه ویل کی. توحید دا چې د الله خبره به مني، د قرآن خبره به مني، د سنت خبره به مني. نو دا ثم چې دنو که غم دی که خادي ده نو خوشحالي به زموږ په ژوند کې اله راځي چې دا کله موږ د قرآن او د سنت مطابق چې دنو هغه تیرو. او دا حکم چې دنو تاسو ته ما مخکې ویلو چې دا اهل کتاب ته هم قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل. اے اهل کتاب تاسو هیڅ حیثیت نشته، هیڅ حیثیت هم نشته تر څو پورې تاسو تورات او انجیل قائم کړی نه یو، ناغه نظام هم چې دنو راوسته نه یو. نو هم تلاوت بکې، هم په دې باندې عمل کې، او هم به د دین نظام به چې دنو ناپس کې. دا چې رقم نظام د پاره چې دنو راغلی دی هغه نظام نن په دنیا کې نشته دی. نو دا هغه نظام د راوستو د پاره به کوشش کې منډه به وهي چې ولې په دې کې خو څه کمی نشته په دې قرآن کې. دا خو یو مکمل او جامع چې دنو هغه دین دی، د دې احکام چې دنو هغه نه دي نافذو. نو دا هغې دپاره به څه کې کوشش به کې په نور نظامونو به نه راضي کېږي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. څوک چې د الله په کتاب فیصله نه کوي کافران دي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، فاسقان دي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، ظالمان دي. نو په کوم ځای کې د الله په کتاب باندې فیصله وشو؟ نشته دی. په دې باندې جړا پکار ده، په دې باندې افسوس پکار ده چې ولې د قرآن دا نظام چې دی نو دا په دې ملکونو کې نافذ نه دی. او دا کم باچاهان چې دی د عربو او یا د دې نور دنیا د مسلمانانو، د دیو د اسلام سره او د دین سره څه کار نشته. دیو بس خپل مفادات دي چې زموږ باچاهي بچوي او زموږ مفادات وي، نه په امت مسلمه باندې ورسه کوي. د دې سره امکار نشته، خپل پیسو سره او د خپل جب سره کار دی. نو په دنیا کې ذلیل او رسوا دي. ابروز یو ویډیو نو سعودي عرب یو سفیر دی په فلسطین کې، نو هغه په دې روډ باندې رواني، نه فلسطینیان هلکان نه دي، دا پسې ور رواني او په دې مخ ول اخراج کې ولاړې تو کې. دې ذلت ته وګوره کنه، دا څومره غټ ذلت دی دیو دپاره په دنیا کې چې نو خلکو ته ښیي الله چې د نور مسلمانانو سوچ او فکر نه کوي، نو الله به داسې ذلیله کوي او دغه شان به ذلیله ګرځي. نو د دیو د اسلام سره او د دین سره څه کار نشته.
د دې باچاهانو هیڅ حیثیت نشته چې شوخي واغونده په سر باندې رومیالونه راواچوه او اوږدې اوږدې چې دی نو هغه نفلونه کوه او دعاګانې غواړه او هلته پکې ځینې ناست دي د هغه ځای نه چې دی نو را اچوي د رفالیدینو مسله او څوک چې رفالیدین نه کوي امین په زوره نه وایي مونځ یې نه کېږي نو ته اوس چېرته تللی ته په دې باچاهانو پسې ول نه وی دا د کشمیر کې چې ظلم روان دی او دا د عربو بادشاه او د هندوستان دا بادشاه چې یو بل له چې دی نو ایوارډونه ورکوي او اعزازات ورکوي ته په دې باندې ولې خاموش یې ته د کشمیر په ظلم باندې ولې خاموش یې هغه علما نه دي هغه حق نشي ویلی ګوره هغه صرف دغه یو څو مسلې یادې کړلې رب الیدین او امین په زوره باندې نور د حق ویل په هغوی کې نشته اوس دې دا ووایي که نه په عرب باچاهانو باندې رد دې وکړي چې کم ځای ته رسوي نو مسلمانانو د ذلت د دې د وجې نه دی چې دیو د الله تعالی کلام احکام چې دی نو شاته غورځول دي ښه په دې باندې به نه راضي کېږي په دې باندې به خفه یې پریشانه به سجده خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانه بھی خالق ته سجدم کوما او د ابلیس سمې چې دی نو یارانم دخه دواړه کار خو نه کېږي یو کار وکړې الله ته به سجده لګے ایک وہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات سجده کوو خو یو سجده کوو خالق ته کوه د نورو سجدو نه به چې دی نو خلاص وي نو مونږ پورته کو د پاسه د دیو نه تور غرو نو یا چې دی نو هر غر ته چې دی نو تور ویلی کېږي ابن عباس دا قول صحیح دی چې هغه وایي چې دی نو دا تور دا غر ته چې دی نو مراد دی کم چې په صحرای سینا کې چې دی نو او خضوع درته مو ویله چې ونیسئ دلته وقلنا مقدر دی قلنا ووایه قلنا وویل مونږه چې خضوع ونیسئ ما هغه شی آتیناکم چې موږ تاسو درکو بقوت په طاقت سره بقوت تفسیر قرطبي معنی کوي چې په کوشش سره او په محنت سره د دې د احکام چې دی نو دا ونیسئ او ابن عباس فرمایي چې د دې معنی دا ده چې نیت ورته صحیح کوي خالص کوي او اخلاص سره چې دی نو ونیسئ د الله د احکام په نیت او په اخلاص سره چې دی نو هغه ونیسئ مجاهد وایي مجاهد د عبدالله ابن عباس شاګرد دی هغه وایي چې د دې نه مراد دا دی چې د دې د احکام نه دي دا ومنئ او په دې باندې چې دی نو عمل وکئ بقوت په طاقت سره یعنی په مضبوطیا سره د دې باندې عمل وکئ او د دې د احکام چې دی نو په خپل ژوند کې چې دی نو راولئ او بعضې معنو دا کړله چې بقوت معنی دا ده چې په کثرت سره چې دی نو دا لولی وذکرو یاد کئ ما هغه سپیح چې په دې تورات کې دي یعنی هغه چې دی نو لولی صرف لوستل نه دي بلکې په هغې باندې چې دی نو عمل هم دی ښه درس و تدریس دی د هغې یو بل ته چې دی نو وایئ د هغې فهم دی په هغې باندې چې دی نو ځان پویه کول دي او د هغې چې دی نو ادب هم کول دي ښه د الله د کتاب ادب هم کول دي یو باطني دی باطني ادب دی یو ظاهري ادب دی باطني ادب دا دی چې په دې باندې ځان پویه کړي او د دې احکام چې دی نو ومنې ظاهري ادب د قرآن دا دی چې د دې ادب دا دی چې دا په ښی لاس باندې چې دی نو ونیسي او مضبوط یې ونیسي بې ځای چې دی نو هغه یږدې نه نو دا یې چې دی نو ظاهري ادب دی په اوچت ځای باندې چې دی نو هغه کېدي او چې راغلی په اوداسه کې راغلی ښه په ادب سره او په احترام سره یې راغلی نو دا پسې کې دی وذکرو رعایات کوي یعنی تلاوت هم کوئ د دې درس و تدریس هم کوئ د تورات او دغه شان د قرآن په هغې باندې ځان پویه کوي او د هغې د نظام د راوستو چې دی نو کوشش وکوي او غور فکر چې دی نو هغه ته هم مراد دی غور فکر او چې سړی ویو دا قرآن ویو نو په د دې فهم چې حاصل کی نو په دې کې چې کم احکام راځي
نو پاغي باندې بلا سړی پويږي چې په دې ځای کې ماته الله تعالی دا حکم کوي چې دا حکم زه ومنم کنه تش تلاوت خو نه ده او چې په کوم ځای کې نه رااله چې تلاوت کوي کدی به ځان پویا کړی نو چې په کوم ځای کې نه رااله نو په هغه ځای کې بداوي چې الله ز په دې باندې دینه منع کړی ما چې زره دینه چې دینه منع شمه بل ذکر راځي چې نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب د اهل کتاب مبارکي نبذ وي وغورځوي شاته یو ډلې د اهل کتابونه عمل پې نه کوو تش تلاوت یې کوو نو یو غورځوي شاته د الله تعالی کتاب نو چې څوک په قرآن باندې عمل نه کوي نو دا داسې دی لکه شاته چې غورځولی دی شاته غورځولی دی نو قرآن دا د الله تعالی کلام دی نو دا به چې دی نو تلاوت به هم کوې په 24 غنټو کې د پتا باندې داسې ټایم تیر نه شي چې ته په هغې کې تلاوت ونه کوې په کور کې داسې څوک ستا څوک نه یو چې په هغې باندې داسې وخت تیر نه شي چې هغه دې د قرآن تلاوت ونه کړي لږ وایه خو روزانه وایه یوه غنټه وایه یو رکوع وایه او غور او فکر پکې کوه ها غور او فکر دا دی چې الله تعالی ما ته په دې آیاتونو کې چې دی نو څه حکم کوي الله تعالی د بني اسرائیلو دا واقعیات ذکر کوي په دې کې زما دپاره څه سبق دی زما دپاره پکې څه رهنمایي ده نو دا غور او سوچ او فکر کول ښه دې غور او فکر او سوچ دپاره او د عمل دپاره چې دی نو الله تعالی دا کتاب چې دی نو راغلی دی او عبدالله ابن مسعود نقل کوي تفسیر قرطبي د موطا په روایتو چې هغه یو سړي ته چې دی نو وویلله یا یې شاګرد و چې ته په داسې زمانه کې چې په دې کې چې دی نو علما چې دی نو هغه زیات دي او قاریان چې دی نو هغه کم دي او بیا ورته وایي چې غوښتونکي چې دی نو هغه لږ دي او ورکوونکي چې دی نو هغه زیات دي او خلق چې دی نو هغه مونځ چې دی نو اوږد کوي او خطبې چې دی نو هغه لنډې وایو خطبې لنډې کوي او د خواهشاتو نه مخکې چې دی نو اعمال د خیر چې دی نو هغه زیات کوي او بیا ورته وایي په تا باندې به داسې زمانه راشي چې علماو پکې چې دی نو هغه به کمي او قاریان به چې دی نو هغه به زیاتي قاریان به یې تشو د قرآن د ترجمې او تفسیر نه به نه خبرو نو په دې دور کې هغه خپل شاګرد ته او سړي ته وایي چې دا بهترین دور دی چې علما پکې ډېر دي او قاریان پکې چې دی نو هغه کم دي داسې وخت به راشي چې قاریان به ډېر شي علما به چې دی نو کم شي په قرآن باندې پوهېدونکي خلک به چې دی نو کم شي ډېر قاریان داسې د قرآن د تفسیر او ترجمې نه نه خبر ښه او چې په کم ځای باندې راښکته شو ځینې پکې داسې زګي ځان زګي ته نه ګوري چې یو زګی تلاوت چې کوي چې په مانځه کې چې د آیات خو چې دن یو زګي ته ورسوم که نه بې ځای به چې دن ایسته راښکته شي نه ولې راښکته کېږي د قرآن د تفسیر او ترجمې نه نه خبرو او بل داره چې ته په دې زمانه کې چې سوال کوونکي چې دی نو هغه کم دي ورکوونکي چې دی نو هغه ډېر دي او غوښتونکي چې دی نو هغه کم دي او داسې زمانه به راشي چې غوښتونکي به چې دی نو هغه به زیات شي ورکوونکي چې دی نو هغه به کم شي او داسې زمانه کې ته چې خلک منځونه اوږده کوي او خطبې لنډې کوي او داسې زمانه به راشي چې خلک به منځونه چې دی نو هغه به لنډ کوي او خطبې به چې دی نو هغه به غټې غټې کوي دا اوس هغه زمانه راغله که نه د جمعې په ورځ په 1 بجه خلک خطبه شروع کړي او د 2 بجو پورې چې دی نو لګیایي او منځ مانځه ته چې مخکې شي د جمعې منځو نو په 1 منټ کې یا په 1 نیم منټ کې د مانځه نه چې دی نو فارغ شي یو ځل په تیملګر کې مې د جمعې منځ کوو نو اوس چې دی نو تقریر شروع دی د 1 بجې نه شروع دی او پاوکم چې دی نو 2 شوې او بیا چې په مانځه باندې ودرېدو نو په اولني صورت کې ان اعطینا وویلو په اولني رکعت کې او په دویم رکعت کې چې دی نو قل هو الله احد ویلو نو 1 منټ 1 نیم منټ به نه وایسته د مانځه نه ووتو
نو خطبې به لنډې پکاري او مونځ به چې دی نو هغه به اوږد پکاري ښه نه د صحابو د دور طریقه دا وه ښه اوس شی الټه شوی دی تقریرونه چې دی نو هغه اوږده دي او منځونه چې دی نو هغه لنډ دي کله ناکله زمونږ د جمعې په ورځ باندې خبره اوږده شي دا به نور هم چې دی نو لنډه و مونځ به اوږد کوو او خطبه او تقریر چې دی نو هغه به لنډه و د نبي علیه صلات وسلام دا احادیثونه نه دي دا خطبې دا ډېرې لنډې دي ښه ډېرې لنډې دي او جامع دي ښه جامع لنډه خبره به کوله خو په هغې کې به جوور مطلب چې دی نو هغه به پروت و په تقریرونو باندې به خلک تنګې نه نو زمون دا خلک هم چې دی نو په ټایم باندې نه راځي نو موږ دې ته ګورو د جمعې په ورځ چې کله جومات ډک شي چې ته ودرېږو بس چې دی نو په کور کې پراته یو دا د ماړۍ د دین نه چې دی نو ماړه دي بس چې کله جومات ډک شي چې ته ودرېږو نو چې د وخته خلک راتللی او د وخته جومات ډکېدلی موږ به د وخته ودرېدلی او لنډ تقریر به ښه جي نو لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو بچ شئ تاسو د الله د غضب نه او د غصې نه او د عذاب نه چې دی نو بچ شئ د الله د غضب او د غصې نه په څه بچ کیږو چې د الله تعالی لوزونه وعدې پوره کړو او د الله تعالی په کتاب باندې عمل وکړو ښه ثم تولیتم بیا تاسو واوړېدئ من بعد ذلک پس د دې وعدې نه په وخت کې چې دی نو ومنودله چې دا غر د تور د پاسه چې دی نو موږ ستاسو د پاسه چې دی نو اوچت کو او په دې کې یوه خبره چې دی نو هغه دام یاده که ښه چې دا خو الله تعالی په دې باندې زور وکړو په زوره پې ومنودله نو زور شته او که نشته نو زور په عقیده کې نشته ښه په عقیده کې زور نشته چې څوک یو ځل مسلمان شو نو بیا په هغې باندې زور شته ګوره په عقیده کې په چا باندې زور نشته چې ته په چا باندې ټوپک کېدې او توره کېدې چې شا به کلمه وایه مسلمان کېږه دا نشته لا اکراه فی الدین په عقیدې کې جبر نشته دی خو چې یو سړی یو ځل ایمان راوړو مسلمان شو نو بیا په هغې باندې چې دی نو زور شته ګورې ښه دا د دنیا هم قانون دی اصول دی او دا د اسلام او د دین هم اصول دي ته یو ادارې ته چې دی نو لاړې اول که اداره نه منې مې منه مزه ورته یو کپنۍ ته نزدې جو مزه خو چې کپنۍ ته ته لاړې کپنۍ ته یو ادارې ته داخل شوې د هغې اصول دي د هغې خاص وردي دا به اغوندې په دې ټایم باندې به راځې او په دې ټایم باندې به چې دی نو ځې دا د هغې اصول دي پابندي به کېده دی که نه دي کولی وباسې د هغه ځای نه دغه شانته کې د دین اصول دي یو ځل د کلمه وویله الله تعالی خو چې دی نو ازادي ورکړوه که څوک کفر اختیار یې او که څوک ایمان راوړي نو تا په خپلې مرضۍ باندې چې دی نو ایمان راوړو کلمه دې وویله مسلمان شي اوس د الله تعالی احکام نه دي په تا باندې به زور کېږي دا به منې بني اسرائیل ټول مسلمانانو او هغوی ته د دې اسلام په وجه باندې ډېرې پیدې میلاو شوې الله تعالی د فرعون نه بچ کړله من او سلوا او نعمتونه یې ورله ورکړله اوس به پې خامخا چې دی نو زور پکاري او چې اسلامي قانون راشي اوس خو اسلامي نظام نشي دار چا خوښه ده نو بیا چې که څوک مونځ نه کوي نو سزا به ورکوي او زور به پې کوي څوک روژه نیسي نه نیسي نو په هغې باندې به زور کوي څوک زکات نه ورکوي نو د هغې څه به چې دی نو جنګ کېږي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مانعین زکاتو خلاف جهاد کړی و ښه زکات نه انکار کړی و خلکو نو څوک زکات نه انکار وکړي نو هغو کافران دي د هغوی سره بیا جنګ کېږي ښه زور به په هغې باندې بیا راولي نو دا خبره ته زده که چې په عقیده کې جبر نشته خو دا خبره خلکو نیمګړې زده کړله نیمګړې داسې ده چې یوازې د اسلام دا نه ده چې په اسلام په عقیدې په قبلولو کې زور نشته دی څومره مذاهب چې د څومره هر عقیدې کې زور نشته دی وره نه په عیسایت کې شته نه په یهودیت کې شته نه په بودھ مت کې شته نه په څومره مذاهب چې دي په هغې کې جبر او زور نشته ګوره خو نن سبا دا د دنیا دا میډیا او حکومتونه دا جبر کوي ښه جبر کوي په زور باندې په خلکو باندې جبر کوي د میډیا په ذریعه باندې خلکو ته په خلکو باندې جبر کوي و اسلام د دهشتګردۍ مذهب دی
او شاته سره حکومتونه ولاړ دي د دې میډیا سره. دا جبر دی ګوره. او وړو ته په سکولونو کې سبق وایو نو ماشوم ذهن جوړیو چې اسلام د دهشتګردۍ مذهب دی. اسلام د دهشتګردۍ چې دنو تعلیم ورکوي یو طرف ورته خیو. دا جبر دی ګوره. تاسو ونه لیدله چې د استرالیا میډیا او د استرالیا حکومت د اسلام خلاف دا جبر کولو. نو د استرالیا یو سړی راپاسېدو او نیوزیلینډ ته لاړو او په جماعت کې د جمعې په ورځ باندې 35-40 کسان چې دی نو هغه ویشتلو. دا ذهن ولا چا جوړ کو؟ دا ولا میډیا جوړ کو که نه؟ او د دې میډیا په شا باندې چې دی نو حکومت ولاړله. نو دا به هله ختمیږي د جهاد په نتیجې کې. جهاد د دې دپاره دی چې دا خلک به چې دی نو آزاد شي. دا خلک چې دی نو دې حکومتونو دې میډیا چې دی نو رانیولی دی د دې خلاف په جهاد مسلمانان وکړي. دا خلک به آزاد کی که بیا څوک کفر اختیاروي که بیا څوک چې دی نو اسلام قبلوي. جهاد د دې دپاره دی. ښه د دې وجې نه نبي علیه السلام په سنچي هجرۍ کې باچاهانو ته خطونه لیږلي دي چې باچا صحیح شو نو شاته به دا لاندې ټول خلک چې دی نو صحیح شي. خو چې حکومت او باچا چې دی نو غلطي نو شاته به لاندې ټول خلک چې دی نو په هغې پسې چې دی نو رواني. زه تاسو له دا شر در کومه د مخې نه دا میډیا درې کا او دا حکومتونه درې کا دا ټول خلک مسلمانېږي. دا زه تا ته په شرط سره وایم یو میډیا ختمه شو د مخې نه یو دا حکومتونه دا ټول خلک مسلمانېږي ایمان راوړي. خو دا خلک چې دی نو دیو دې میډیا چې دی نو دا خلک پابند کړی دی. دیو ته یو طرف ښایي ښه میډیا اسلام و دهشتګردۍ مذهب دی. نو زور په عقیده کې نشته. ښه نه په کفر کې شته په قبلولو کې او نه په اسلام کې شته. خو دا دواړه طرفونو ته زده که چې په کفر کې هم